بسم الله الرحمن الرحیم. یکفیک من الحاسد انه یعتم وقت سرورک. یکفیک کافی دی ستا د پاره من الحاسد د حسد کون کی نا انه یعتم چې دا حسد کون کی غمجن کیږي وقت سرورک ستا د خوشاله په وخت باندې. په دې سبق کې د حسد کون کی سزا ذکر کړی ده چې کوئی انسان تا سره حسد کوي نو ته دې حسد کون کی ته اس قسمه سزا مو ورکوه، بلکې د لپاره دا سزا کافی ده چې کله ته خوشاله نو دی به خپي. یکفیک من الحاسد انه یعتم وقت سرورک. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې یکفی د باب ضربه یضربون د فعل مضارع واحد مذکر عایب معروف صیغه ده کې پایتون مصدر راځي معنی د کافی کېدل. الحاسد د باب نصر ینصرون د اسم فاعل صیغه ده معنی د حسد کون کی. یعتم د باب افتعال نه د فعل مضارع واحد مذکر عایب معروف صیغه د اعتمامون مصدر راځي معنی د غمجن کېدل. وقتون واحد دی جمع اوقاتون راځي. سرورون د باب نصر ینصرون مصدر دی معنی د خوشالیدل. یکفیک من الحاسد انه یعتم وقت سرورک. د دې ترکیب داسې دی چې یکفی فعل کاف ضمیر مفعول به من حرف جار الحاسد مجرور جار سره د مجرور نه متعلق شو د یکفی فعل پورې. ان حرف د حروف مشبہ بالفعل نه. هو ضمیر د دې اسم. یعتم فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل. وقت مضاف سرور دا بیا مضاف. کاف ضمیر د مخاطب مضاف الیه. مضاف سره د مضاف الیه نه دا بیا مضاف الیه شو د وقت د پاره. مضاف سره د مضاف الیه نه دا مفعول به شو د یعتم فعل لپاره. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه دا خبر شو د ان لپاره. ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه په تعویل د مفرد سره دا فاعل شو د یکفی فعل لپاره. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه شو.